نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده نو ډېر خویندې او دغه رنګې ډېر وروڼه کمنټ کوي. هغوی دا وایي چې یاره رمضان المبارک په دې قیمتي ساعتو کې د قیمتي وختونو کې د رشتې لپاره قیمتي وظیفې دا موږ ته وښایه چې دا وظیفې موږ وکړو. الله پاک زموږ رشته په بهترین ځای کې وکړي. نو زه به نن تاسو ته په دې کلیپ کې دوه وظیفې ښیم او دواړه وظیفې دومره پاورفول دي، دومره انشاءالله العزیز الله پاک به ستا په تقدیر کې رشته دا ولیکي. اکثر زموږ وروڼه داسې وي یا خویندې داسې وي چې په هغوی باندې عمر تیر شي نو بیا پسې رشتې نه راځي. اکثر عمر تیر نه وي خو رشتې پسې نه راځي. نو دومره پاورفل وظیفې دي، انشاءالله العزیز تاسو ټرای وکئ. انشاءالله الله پاک به د دې کلماتو په برکت باندې تاسو ته رشتې درولیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک کې الله پاک مو خوشحاله آباد ساته. الله پاک دې زموږ او ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. الله پاک دې زموږ او ستاسو تمامې مسلې د ختم کړي، تمامې پریشانۍ او دغه رنګې ټینشن د الله پاک ختم کړي او ښکلي د سکون ماحول او پرسکون فضا د الله پاک قایمه کړي. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده نو دا وظیفه د رشتې حوالې سره ده، د واده حوالې سره ده، دغه رنګې د کویدنې حوالې سره ده. څوک محترمو دا رشته کوي نو دا ناامیده شوي نه دي، دوی په امید کې دي او الله پاک د هغوی دعاګانې دا قبولې کړي دي. په بهترینو او په اعلی ځایونو کې الله پاک د هغوی رشتې کړي دي. که تاسو هم چېرته غواړئ چې الله پاک دې ستاسو هم رشتې په ښکلي ځای کې وکړي، دا وظیفه دا ستاسو لپاره ده. اکثر مور او پلار دا غلطي کوي چې کله رشته راشي جینۍ پسې نو هغوی دا وایي چې دا وړه ده. دویمه خبر دا کوي چې یاره دا خو تعلیم کوي. درېیمه خبر دا کوي چې یاره دا لا موږ اوس نه ورکوو. نو لومبۍ کې نهرې پیښې کوي او چې کله بیا ټایم تیر شي او هغوی ایج دا د 22 یا د 25 نه اباو شي نو بیا دوی زورون خلی چې یاره د جنکۍ چېرته ورکول غواړي او کله یوه وظیفه کوي کله بله کوي. نو کوشش کول پکار چې د جنکو چې څومره د رشتې پروګرام دی دا په ټایم باندې دا پکار وي. بعض وخت کې جنکۍ تعلیم کوي، تعلیم د ټولو نه بهتره ښکلې خبره ده. لومبۍ رشته وکړه هغې نه بعد تعلیم کوي که نه، یا دغه رنګې د واده نه بعد هم تعلیم کېږي. نو چې رشته مخکې نه پاخه شي نو بهتره خبره دا ده چې مخکې نه رشته پاخه شي، دغه رنګې کویدنه وشي، د هغې نه باید دې تعلیم وکړي. دغه رنګه چې کله تعلیم برابر شي نو بیا دې نیټه کېږي. نو دغه رنګ محترم مونږ غلطي دا کوو چې یاره دا تعلیم برابر کړي، هغې نه بعد به دې د واده سوچ کوو، یا دا ډاکټر شي یا دا ټیچر شي نوکر شي. نو که د هغې نه بعد بیا خو په عمر محترم دا تېر شوی. چې کله تعلیم برابر کړي بیا وایي چې یو ځای کې جاب کوي، دله کې نوکري پاخه شي، بل ځای کې نوکري، بیا دغه رنګې وایي چې سرکاري نوکري ورته میلاو شي هلکانو ته یا دغه رنګې جنکو ته. نو عجیبه غوندې کار دی چې او دغه رنګه سیم مسله د هلکانو هم ده. کله وایي تعلیم کوي، کله وایي ورګه چې هنر زده کړي، کله وایي چې په خپلو پښو باندې ودرېږي، کله وایي چې ورګه شونډی شنه شي. نو زموږ څه ناشنا رواجونه یې چې کله په هلک باندې ټایم تیر شي نو بیا وروسته د هغې نه بعد دوی دا وایي چې یاره دی اوس رشته کول پکار دي. زموږ یو ملګری د هغه تره زوی د هغه د رشتې پروګرام او واده و چې کله موږ ورلو نو هغه لږ ایج دا تقریبا د 45 سال نه دا بره و، د 45 سال نه هغه بره و، مخې را ګونجې شوی و، دغه رنګې مرۍ دی را ګونج شوې وه، ډېر ګډوډ و. نو ما تپوس کو دا ولې په ټایم باندې مو رشته نه کوله؟ وایي د تعلیم کوئ. نو بعض وخت کې هلکه رشته هم په ټایم وکړي نو رشته یا مطلب واده کول دا صرف تعلیم نه دا منې کوي نه، دا زمونږ غلط سوچ دی. زمونږ هغه وروڼه زمونږ هغه خویندې چې هغوی زمونږ کومې خویندې داسې دي په کور کې ناسته دي د رشتو په تمه دي، دا دواړه وظیفې دي وکړي. انشاءالله العزیز رمضان به ختم نه وي د هغې نه مخکې به الله پاک د دوی د رشتو انتظام دا کړی وي. زمونږ هغه وروڼه چې هغوی د رشتې په تکل کې دي، رشته ګوري، رشته نه میلاویږي، نو دوی دې د رمضان المبارک په دې قیمتي لمحاتو کې دا وظیفه وکړي. انشاءالله العزیز الله پاک به ورته رشته ورکړي. زموږ چې کومه لومبۍ وظیفه ده
هغه د حضرت یعقوب علیه السلام وظیفه ده. یعقوب علیه السلام نه یوسف علیه السلام 40 کاله دا بار تیر کړل. او یوسف علیه السلام یعقوب علیه السلام بس 40 کاله هغه مې بس وکړو. او چې کله نه دا وظیفه شروع کړه نو الله پاک ولا یوسف علیه السلام دا ورکو. نو که تاسو هم چرته دا سیه چې د رشتې په طلب کې، د پیسو په طلب کې، د حاجت په طلب، نو راځئ چې زه د وظیفې طرف ته نن چې کومه زموږ وظیفه ده هغه داسې ده چې موږ به لومبی 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکړو. چې کله موږ 2 رکعاته صلات حاجت مونځ وکړو بیا به د هغې نه بعد 2 رکعاته صلات توبه مونځ وکړو او بیا به د هغې نه بعد دا دواړه وظیفې وکړو. کم موږ چې صلات حاجت ته نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعاته صلات حاجت مونځ ادا کوم په دې ازرواح پر آزاد خدای ها سورہ تعالی را مهن کعبه شریف په لور کو الله اکبر. نیت کوم د زړه د اخلاصه 2 رکعاته صلات توبه مونځ ادا کوم په دې ازرواح پر آزاد خدای ها سورہ تعالی را مهن کعبه شریف په لور کو الله اکبر. وظیفه دا سره تاسو سکرین باندې ښکاري انما اشکو بثي وحزني الى الله. انما اشکو بثي زما شکایت او فریاد وحزني او زما غم الى الله الله پاک طرف ته دی. الله پاک بلا زمن زما فریاد اوري زما غم په دې باندې الله پاک د پویږي الله پاک بلا زمن زما رشتہ کوي. او دې سره دویم وظیفه د حضرت موسی علیه السلام چې کله موسی علیه السلام لو محترم مدین ته نیکور اسم نو دا وظیفه موسی علیه السلام وکړه. الله پاک له کور نور کو، الله پاک له خزم ورکړه، پیسې مون ورکړلې او دغه رنګې د شپې د پاتې کېدو ځای الله پاک موسی علیه السلام نو ورکو. د موسی علیه السلام د وظیفه دا ډیره زیاته بیسټ او ډیره زیاته زبردست او اعلی ده. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي يا رب زما إني بشكزا أنزلت ترك ماتا إلي أنزلت إلي ترك ماتا من خير فقير. زدير زياد محتاجم تجي سرك ماتا زدير زياد محتاجم رايك ماتا. یو قسم لا د موسی علیه السلام د دعا او د سره د حضرت یعقوب علیه السلام د دعا د دوان تاسو را شروع کړئ ان شاء الله العزیز. ان شاء الله رمضان و تیر نه الله پاک وستاسو د رښتې تنظیم دا وکړي. محترم کوشش وکړئ وظیفه د ثواب په نیت باندې په خپل شیر کړئ. دا رنګي مرګرو سره هم شیر کړئ. که چېرته د هغوی د خویندو د رښتې مسلې یا د هغوی د رښتو څه مسله وي ان شاء الله العزیز الله پاک به د وظیفې په برکت باندې دا محترم کوشش وکړي. محترمو د رمضان المبارک قیمتي لمحات دي. کو تاسو فیسبوک کو لا وهي، کو تاسو ټیک ټاک کو لا وهي، کو تاسو یوټیوب کو لا وهي، کوشش وکړئ د ډرامو نه، فلمونو نه او پزل ډانسونو نه ځان وساتئ. خپل ژوند د قیمتي کړئ، خپل وختونه د ټولو نه اعلی کړئ، خپل وختونه دا برابر کړئ. ځکه رمضان المبارک تیریدونکی د 10 روزې پکې دا ختم شي او 6 روزې دا پاتې دي. عمر دا منډې وي. نو کوشش محترم وکړئ چې ځان پکې د ګناه نه دا بچ کړئ. ان شاء الله العزیز الله پاک به ستاسو تمام مسائل دا په